دا د خلکو ده. عمر رضی الله تعالی عنہ په وخت کې زلزله راغله، نو چې زلزله راغله نو عمر رضی الله تعالی عنہ دا خپل مبارکه خپه چې ده دا یې د ځمکې لره خلاصه کړه. یعنی زلزلې چې په کومو ځایونو باندې راځي نو هغه ځمکې ته چې دی د الله ارادې ښې نه وي، ځکه چې په هغه ځمکه کې نقصان شروع شوی. چې چرته ظلم کیږي، چرته کبایر کیږي، د کبایرو ارتکاب کیږي، و الته د الله ناراضگی په دې شکل او په صورت راځي. عمر رضی الله تعالی عنہ خو داوا وا، دا ډیره غټه داوا وا، ځکه چې خو ډیر عدل او انصاف والا سړی و، ډیرې غټې قربانۍ د دې عدل دپاره هغه ورکړې وې. عمر رضی الله تعالی عنہ ځمکې له خپره خلاصه کړه چې ځمکې ته په دې ګوایې ستا د پاسه ما عدل نه دی کړی، ما خو ناانصافي او ظلم نه دی کړی، ستا د پاسه ما عدل کړی دی. نو چې ما عدل کړی دی نو بیا ته ولې خوځي؟ دا یې ښکاره علامت دی چې ځمکه هسې نه خوځي. اوس هر سړي ته دا پته ده چې دا زمونږ دا ځمکه چې ده نو دا درنه شوې ده، او تاسو په الله یقین وکئ دا د 100 کالو زړه خبره ده، زما خپله تجزیه ده، څوک به ورسره اتفاق کوي او څوک به نه کوي. چې د الله رب العالمین ارادې د اسمان دا ګوره مونږ ته ښې نه دي، او د هغې دا اظهار وقتاً فوقتاً چې دی په مختلفو صورتونو کې کیږي لګیا دی. او د دې خپل وطن اقتصادي حالت وګورئ، او د دې ټول عالم اسلام اقتصادي حالت وګورئ، حالات خراب دي. اوس دا د کرونا په دې معامله کې دا خلق چې دی د دې عقیدې نه وی او که نه وی، ځکه د الله په ذات باندې د خلقو عقیده کمزورې ده، د دې نه وی او که نه وی چې یاره واقعي هر څه چې دی د الله رب العالمین د طرفه دي. زما یقین نه راځي چې په عقیده کې خلق دومره مضبوطي، ځکه زه اکثر مثال ورکومه، په یو کرونا کې ولې بانه جوړی، په زلزله کې منډې ولې وی، دا زلزله کې چې منډې ووایي نو ځمکه وخوځي، حالانکې هغه چت چې دی دا چت چې ایثار دی. نو عقیده او ایمان دا پکار دی چې د دې چت هیڅ حیثیت نشته که الله یې قایم و نه ساتي. سریه او د دې څه حیثیت دی، د خښتې څه حیثیت دی؟ مونږ خو به حیثیت مسلمان په دې عقیده یي، نو مونږ د ډب مسلمانی ده. پولیس راشي، فوج را پسې راشي، دکان بندیږي، داسې دا و که نه ده؟ په یو منټ کې هم داسې په مخه کې چې په کم طرف هم روان کی. او اذان چې وشي دا زمونږ په غوږونو باندې هیڅ اثر نه کوي. یعنی حق خدا دی چې د اذان سره سړی ټول کار مار پرېږدي، او د الله حکم هم دا اذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع. او ماشاءالله د دې خپلو امیرانو صاحبانو نه دا د 2 ورځو مولیان چې دي اوس خو ماشاءالله که په نور څه باندې پوهېږي او که نه، دا دین والا معامله کې هر سړی وایي زه شیخ الحدیث یم. نو د هغې آیات چې کم سپیرټ دی د هغې اصل معنا دا ده، دا نه چې یو به دکان کې بل به جماعت ته ځي او بل به راشي نو هغه به ځي. ما پړ کوي یا به پې زه نه یم پوه شوی، لیکن د دې آیات معنا او تشریح هرگز دا نه ده. معنا یې دا ده چې ټول څومره مؤمنان مسلمانان یې چې د جمعې په ورځ باندې منادي وشوله، اذان وشو، کاروبار پرېږده، ختم کا، ټول راشئ الله رب العالمین ته د خیر او د عافیت سوال وکئ، الله ته سر کېږدئ. په دې کې ستاسو دپاره بهتري ده. وذروا البیع، دا نه چې یو مابد خان ته راغی نو دی په وزر البیع کې راغی، دی نه دی. ټول کار، ټول دکان، ټوله کارخانه دا ټوله بنده که. الله وی په دې وخت کې ستا په کاروبار کې خیر نشي راتلی. سمپل خبره ده، لیکن د خلکو په ذهن کې نه راځي چې زلزله راشي دنیا خلک تاسو ګورئ، بس زما خیال دی یو دومره آواز وکړي چې هلکه د غلې چابي چرته ده، او نور د دکان د شټرې ښکته کېدو تم چې دی خلک نه اوزګارېږي، منډه وي چې تیره راغلې وه، ټول خلک رالل جي بانګ وکئ، بانګ وکئ، جماعت ته رالل جي اذان وکئ، او مولوي صاحب چرته دی؟
هله زر کوي جی مولانا صاحب مونږ راغلی ډیر بد حالو دا زلزلې چې دي د دې زلزلو نه غټي پوشیده دي الله رب العالمین دی دا جرأت او دا ټګي برګي دا د خدای په مونږ کې نه راولي یا حقیقت دا دی چې دا ټول مسلمانانو مسلمانی د ډب مسلمانی ته پاتې ده په زلزله باندې به خلک راځي او چې زلزله نه بس خلک خیر خیریت دی بالکل ټیک ټاک دي دا ډیره نقصانی او خطرناک خبره ده یعنی یو زورور پیدا شي کستا حق څوک واخلي نو خلک زی زورور سړی پسې چې یو خلور سړی په مټو مضبوط وګورم یاره دې سړی زما پیسې وهلي دي او دغه کس چې چا وهلي دي دې ته به ستا مرۍ کینی حاجي صاحب دا مکه وسره ناروا ده د قرآن آیات دی د ظالم بچیا حرام دي دا مخوره دا خو زهر دي منی نه منی دا غي د پاره خلق چې دې سو لاري اختیاري نو کدا الله يروي او د الله خوف وي سوق د چا پردې مال وهلې شي پردې مال خستې شي په جرګه پیسې خستې شي د لور خور نه د وراثت حصہ چې دې دا په زور نیولې شي مہر خړې شي نشي خړې نو د مسلمانانو د پاره خدا دا خبرې دي چې د چا ایمان شته او په کافر باندې الله وی زما د سره پروا نشته دی که په کافر باندې په دې دنیا باندې د الله لګ نظرم وي حدیث کې راځي چې یو ګټو به الله د کافرانو نه نصیب کړي نو کلا او آزادي پریخي دي چې ګرځي په دې دنیا کې سدي په ډیر ارزي اونته وخت دی او مؤمن مسلمان ته وی چې ستاده لپاره دا ځای نه دی ستاده لپاره خو آخرت دی یو سو وخت دی په سړیتوب او په شرافت باندې تیر کا نو دا خدا الله رب العالمین بدر باندې رحم کی کرم بو کی لیکن حالات بظاهر چې دي